और साथ गद्दी भी थी दोनों की शर्मगाहों पर नबी अलैहि सलाम का जरा वस्त आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ته د کفر نسبت کړي مولانا حمدالله جان ډاګی صاحب سبا وستا پیش کوم راک البصائر کې دی دا تاسو موین چې پته مونږ چې کتاب مباحث تاسو یې سی به غلطي بیا راخ لګا تاسو راکړو موین ته پته لګي ته خبرې مکو تاسو څنګه یا بغلی موین کستا پیسې راځي موین څه لپاره ته پته لګي یا دمه غلې اسی چړې دي کنه ولې موین نه ستاسو نه مغني شي بابا تخپل کار ته وینا غیخ لغي خبره هغه مقال کړی ویني هر مې مقال کړی څنګه کوي تخپل کار ته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی 82 نمبر صفحه وي فهذا التعويل جدير بان يضحك به واذا تعويل لا يقدر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د قران هغه مفسره ده چې صحابه کرام براتل او دا غیره به د تفسیر په اړه کې تاسو کو او دې کتاب مولانا سرفراز خان صفدر سے وہی لیکن ادراک اور شعور فهم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہے مردے اور جوندے ہوئے برابر دی قرآن سے وہی قرآن کے اللہ وہی وما مولانا سرفراز خان صفدر سے الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على على كتاب قديم عندي خلق زانت متوجه كي تجاوى العالم وصبصايا مرة زمدا أخوة مسلمان كنا زانت متوجه كوم على كستا حقيقة كل عوام على موليسي أبو تروسا قول الحمد لله ما تصو عقائد ستا بيان كري تالي كل جسم عقيدة القرآن والسنة مطابق إن شاء الله تركمت الثواب وتقبل عقيدة القرآن والسنة مطابق نشي ثابت وما يستوي الأحيان اول نمبر ده فلات كاركم داتا پیش کو تجلیات صفدر جلد نمبر اول صفحه نه د کتاب نه مخلی نه د صفحې نه مخلی نه د جلد نه مخلی صرف د کتاب نه صفحې نه یاد صفحه دې دا میدر هذا نواس صفحه میدر ورا دا وای دا خبره وای چالي کړی دا وای امینو کاډو سه نه کړی دا امینو کاډو سه حالانکه مخکې عبارت کټ کو روسته هم کټ کو اره بابا دومره د فستان شران نو کړه سم شي کشران کوي شران دي ولسه ما ته نيسته دی ما ته نيسته وایو ته تا امینو کاډو سه دکی امینو کاډو سه دکی چا متعلق خاموش امینو کاډو سه چا متعلق هغه وای صبرانی میں ہے کہ یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا جیسے کہ کم کتاب کې تبرانی د حدیثو کتاب دی امام تبرانی رحمت الله علیه عبارت کې سوې هغه سوې مخکې پوره عبارت د عبارت د کټ کړه دی وانه خو غلطي دی وکړه ورسته مخکې ګوره ورسته عبارت هم د کټ کو ګوره هغه وایي چې یزید په کلم کول هغه څنګه تاسو مشر نه هغه په دقه ګناه کې مبتلا و نو هغه په نرمۍ سره ورته نصيحت وکړو دا چاره نه وات کړه دا د امینو کاړي صاحب خبره نه تبرانی اول پیش کړي تبرانی دا خبره کړل دا هغه بیان کړل یو دجل اول نمبر دجل دویم نمبر دجل ورا په کتاب په اخر کې لیکي کمزه پوری شتاوي مخکې دی علامه ابن کثیر ما ته بخشا یار علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی یہ نصیحت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندگیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کے پردہ پوشی کرے اور بابا کا حدیث دا خبره د تبرانیم دا خبره البدايه والنهايه من کړی هغه د کثیر د حدیث موافق خو دی تخلق د دجل ورکه ازما عوام مسلمانان ورته وکړي اس تایوا عقیده به ان شاء الله تر پټه نه پات کی تاسو پر ځای علماء دي ان شاء الله ما ته ویل برزخی ده منګه وای ژوند منو حیاتي برزخی منو حیات
حیات برزخی چش لپاره مانی جسد همسری لپاره مانی په اعلی علین کې مانی په سجین کې مانی اره بابا ستا مشر وای د قبر کې نه عذاب شته نه ثواب شته نه سوال شته نه جواب شته اره بابا زما ستا اختلاف په قبر کې دی په برزخی اختلاف حیات کې ما ستا اختلاف شته حیات په جسد همسری په حیات کې اختلاف په جسد همسری په حیات کې دی ته ولې خلکو خپل عقیده پټه ما راکه ستا عقیده وکړه عقیده الاسلام راکه عقیده الاسلام ستا عقیده زه کولاومه د حیات نبی متعلق عقیده الاسلام ورته پوره عبارت د خپل مشر حضرت حیات مونږ ویلي نو ستا عقیده کولاومه ورا ما ته ته چې ستا یوې عقیده زه د عقیدې په عنوان سره ذکر کوم ته د هغې نه بچې عبارت د کرامات راواخلې خلکو ته دا عقیده ده رحمت کائنات کرامات راوالې دا عقیده ده اره بابا واقعیت د چا عقاید نه جوړېږي عقاید د عقیدې په عنوان سره ذکر کېږي وای جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کا موقف کیسا واضح اور اجلا ہے جو ثبوت کے لیے بزرگوں کی عبارات کا محتاج نہیں بلکہ قرآن آیت اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ موت کے بعد انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ اپنے مستقر میں ہے اور جسد مبارک قبر میں محفوظ و مسنون ہے بدن سے جدا ہونے کے بعد روح میں لوٹ کر جسم مبارک میں آئی اور نہ ہی روح کا جسم سے کوئی تعلق ہے مولانا وہ روح جسم میں لوٹ کر آئی ہے نہ جسم روح کا جسم کے ساتھ کچھ تعلق ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے جس کی وجہ سے جسم میں زندگی آئے یا قبر کی قریب پڑے جانے والا صلاۃ و سلام کو سن کر جواب دیا جائے جب رسول اللہ فرمائے من صلی علیہ عند قبری سمعته ومن صلی علیہ نائیت ابلغته کم کس په ما باندې قریب درود وایي په خپل اورم ستا بشر وایي درود نه اوري استا عقیده خو د حدیث خلاف ده ته خپل عقیده د قرآن او د حدیث نه ثابته ده څه ګپ ده خپل عقیده د قرآن ثابته دا ما ستا نور به ماته وای د یو خبرې جواب هم نشته نه دی راغلی ماته وای اره بابا ما د یوه خبره پاتې شوې ده انشاءالله ویډیو هم ټول عوامي ستا یوه خبره هم بغیر د جواب نه پاتې شوې ها زه په دلیل او په تورې زه ته وایم دا زه اظهار کوم اوس هم دا خبره پر سر عام دي عوامو ته الحمدلله اوس پورې د یو سوال جواب قسم بالله رانغلی په پنځو عقایدو کې د پنځو نه یو عقیدې یو جواب رانغلی ستا تا چې لیکل کړي انشاءالله دا مشران هم تا ته سبا وایي چې مړه څه شی کېنولې وي بشپړیانو نوم دې راله بدنام کړو ما حوالجات پیش کړي څه شي نه آپ کے مسائل اور ان کا حل دویم نمبر حواله ما پیش کړي خیر الفتاوا دریم نمبر حوالجات ما پیش کړي تسکین الصدور ما ویلي 22 حوالجات ان شاء الله پیش کوم د پاکستان 22 چې پنځپیرانو پسې مونږ کول مکروه تحریمي دي دا بدعتین د اهل سنت والجماعت نه خارج دي آیا ما ته وایي دلیل دی مخکې دلیل کړو اوس یې حواله کوي موږ څه تاسو کوي او تاسو خو ناشنا خبره ده تبلیغانو باره کې وایي ومن الغلو والافراط انهم يحرمون الحلال ويحللون الحرام تبلیغان حرام وي حرام حلال وي اره بابا کوم کس چې حرام حلال دي پنځپیرې ته ته به کافر وایم ابو جهل شانتي کافر دي ګڼم ته تبلیغي ته بیا مسلمان وي زه چې کوم تبلیغي حلال حرامي حرام حلالوي دا سره کافر دی ستاسو کتاب تحفة الاشاعات في اصول التبلیغ والدعوه دا د عبدالوکیل صاحب کتاب دی دا ستاسو د پنځپیرانو کتاب دی تبلیغانو ته وایي چې دا حلالول کوي ایا کوم کس چې حلالول کوي حرامول کوي هغه ستاسو مسلمان دی زه کافر ګڼم ما ورته عبارت وایا وای د عبارت ټیم را سره نشته نو به څه شي راغلی ګډا راغلی ما بعد لس منټه چې دا کوم دا د عبارت دی ته ما ته یوه خبره د عبارت نه پېښ کړې یوه خبره تر اوسه پورې د عبارت نه پېښ نه کړله دا لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى دا خبرې باندې تقربوا الصلاه وایه وانتم سکارى مو وایه دا ستاسو کار دی موږ ساتي ها مولوي صاحب ما ته وایي زه حیات منم په دې قبر کې منې که نه منې سلی منې ستا مشر وایي دا قبر کې کوم جسم دی دلته نه عذاب شته نه ثواب د احادیثو متواتره نه انکار دی والله قسم په خدای سوال او جواب د احادیث متواتره نه ثابت دي پنځپیران وایي په دې قبر کې نه عذاب شته نه ثواب شته نه سوال شته نه جواب شته حوالجات یې پیش کړي که بیا غواړئ چې درته بیا اوس 15 حوالجات انشاءالله په دې باندې در کوم تاسو مونږ صاحب ها بیا د مسایل حواله پیش کړي دغه باره کې د څه ورته وایي حیله اسقاط باره مولوي صاحب شرایط د ذکر کوم حق خبره ده لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى نه مولوي صاحب انشاءالله دا سم شرام هم تاسو ته وایي به وای زاړه بدعتین استي زاړه ساتین استي بابا خپل پلان نه کتر هم نکلاش خپل پلان نه کتر نکلاش وسه پر زاړه ساتین بدعتین تا کړی
یعنی که اوس یې درته وایم ستاسو په کور کې خیرات شوی که نه دی شوی بالکل بېشکه وشو حرام دی ستاسو په چمرکان کې لګیا خیرات شوی زمونږ مولانا امان الله مولوي صاحب هغه پکې بیان وکړو او هغه ته یې ویل چې اعلان راغلی وکړه چې خیرات نه لاړ نه شئ یو طرف ته خیراتونه اسقاتونه بل طرف ته په منګه الزامونه واه سبحان الله کمال دی کړی دا نوی ایډیشن راغلی دی نو مولوي صاحب وای حیات منو برزخی حیات منو چی شي منی کوم ځای کې منی اس نه دارد ما چې حواله پیش کړه عقاید علماء اسلام وای نه حیات نشته هغه وای دا نبی نه دی کوم چې په دنیا کې ګرځي اخري پیغمبر ستا کنده کنده عقاید ذکر کوم ستاسو په نسبت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جسم چې کوم په دنیا کې ګرځېدو دا انسان نو اعوذ بالله ستاسو په نسبت دا انسان نو ولې دا لیکي په خپل کتاب ما راکا ندای حق راکا ندای حق کې انسان د دې وخت ها راشه بل بچ مفتی محمود سے حوالہ نہیں پیش کرے گا څه بارے کې پیش کرے کسی اور کے لیے اس کا ماننا اسلامی عقیدہ نہیں البتہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو سنائے تو اس وقت سن سکتا ہے ماشاء اللہ تاسو ته وایي ګنده عقیده خوشبینانو اوس ورته کتابونه راوړي شاباش تاسو یو ګنده عقیده په ذکر کوم تاسو یو ګنده عقیده تاسو وایي پښتون وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا جسد ماته متوجه شئ د پنځپیرانو یوه ګنده عقیده دا ده دوی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم جسد چې په دنیا کې ګرځېدو دا انسان هم نو نعوذ بالله انسان هم نو ولې وایي دا لیکي ندای حق جن نمبر 1 صفحہ نمبر 310 اس ڈانچے یا اس کے کسی جز کو ثواب عذاب پہنچنے کا قول محض مقابلہ ہے ایک انسان تو اسی روح کا نام ہے اس کو ہی دکھ سکھ ضرور پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کبریٰ کے روز اس بدن عنصری کی طرف روح کو واپس کرے گا اور بل یہ دیکھیے وہ انسان اس ڈانچے کا نام نہیں انسان تو اسی روح کا نام ہے